بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی مهربان دی. قدرمنو، دغه زه په ډسټرک لور اورکزۍ پیرسخیل جلکه کلي کې موجود یم چې نن هم د پښتنو اجرو ته که وکتلی شي د پښتنو اجرې هم په اورکزو کې آباد دي. مشران، نوجوانان او ماشومانان اوس هم کینی او که بیا پښتون قوم ته وکتلی شي نو د پښتنو بچو دپاره اجره چې کومه دی د هغو تربیت لپاره مدرسه هم دی او سکول کالج هم دی. په نن پروګرام کې راسره منیر بونیری صاحب راسره موجود دی. اورکزۍ سیمې ته په راتګ باندې ورته هرکلی وایو. منیر جان صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ ډسټرک اورکزۍ ته راغللی. نو نن تاسو په پروګرام کې اورکزو نوجوانانو مشرانو سره مخامخ شو. نو په دې وخت کې د تاسو څه جذباتو او څه مینه تاسو ولیده؟ ډېره مننه یاره، سوالونه دومره په یېړ کې که نه چې دا بیا سړي ته ګرانه شي. خو دغې اورکزو د دغې پښتنو ډېره زیاته مننه. بلا مینه یې راکړه، د ژوند خلک دی، د مینې خلک دی. الله دې وکړي چې دلته کې امن وي او دغه خلک نور د دې نه ښه ژوند وکړي. ژوندي دي راته. ډېره زیاته مننه. منیر جان صاحب، د تاسو ډېر وخت په نه ځای کوو، خو دا راته ووایاست د تاسو د شاعرۍ آغاز د کم وخت نه وشوه او په کومو حالاتو کې وشوه؟ ښه یاره، شاعري خو مې د 2008 نه شروع کړې ده، کله چې په بونیر او په سوات کې حالات خراب وو او شاعري خو ورته نشم ویلی، خو خپل کوشش کوم. نو لا تر دې دمه لګیا یم او انشاءالله چې څومره رانه کېږي نو شعر که مې لیکلی شو نو لیکم به. جی منیر صاحب، دا هم راته ووایاست تاسو د سکول زده کړې څومره پورې کړي دي؟ هره زده کړې مې بس لسه جوماته ویلي دي او ډېر مې نه دی ویلی. نو بس بیا د څه مجبورو د لاسه پاتې شو، نو بیا هم ښه ده، دومره څه مطلب خپل نوم لیکلی شو، خوشحاله یو. که شاعرۍ ته وکتلی شي، ماشاءالله د تاسو د پښتنو ننګې او یقیني په لر بر پښتون قوم کې تاسو یو نوم دی، خو د تاسو څه کتاب وغیره چاپ شوی دی؟ کتاب مې یو چاپ شوی دی او سپینې سپینې مه وایه، او انشاءالله به بل کتاب کار روان دی، زر به راشي. د منیر که مالی ژوند ته وکتلی شي، تاسو مالی څه ژوند روان دی؟ لکه شاعران خو اکثر که وکتلی شي اکثر شعر به غریب خاندان سره به تعلق ساتي. ستاسو څه خالي ځل روانې دي حوالې سره؟ یاره ښه شکر دی، ښه ښکلی ژوند تېرېږي، په دې حال خوشحاله یم. او ټیک ته شاعران به کمزوري، خو دومره زیات په هم نه یم کمزوري، ولې چې دور بدل دی، وخت بدل دی. نو شکر دی، خوشحاله یم. منیر په پورا پاکستان کې ګرځي، په ټولو سیمو کې وګرځي، دا وخت په اورکزو کې موجود دی. داسې کومه سیمه چې هغه تاسو ته ډېر خوند درکړی او د ښایست په حوالې سره؟ یاره د پښتنو ټولې علاقې ښکلې دي، کوم ځایونو کومو علاقو چې خلک ښکلی وي هغه ټولې علاقې ښکلې دي او دغه خلک په مینه ښکلی کېږي. نو زه چې هر چېرته تللی یم بلا مینه یې راکړې ده. نو زه به ووایم چې د پښتنو ټولې علاقې چېرته چې پښتانه پراته دي ډېرې ښکلې دي. منیر، د خوښې خوراک څه شی دی؟ یاره خوراکونه خو راباندې مه وایې، ویلې مې هم دي او بیا یې راباندې مه وایې، خو اکثر زه دې خلکو ته د ملګرو ته وایم، اوس هم د دغه کې ملګري لوبیا راوړه. نو ډېر هر څه وو، خو به زما دغه خوښ وي نو دغه ډېر په ښه وخورم. منیر، دا راته ووایه زموږ اورکزي کم شاعران دي، دغو ته څه پیغام ورکوي؟ یاره اورکزو شاعرانو ته به زه څه پیغام ورکړم، ولې چې دلته ډېر ښه شاعران، ډېر تکړه تکړه شاعران پراته دي. نو نشم ویلی چې څه ورته ووایم، خو په کار ده چې بس دغې خپلې ژبې له کار وکړي، خپل ولس له کار وکړي او شعر د حالاتو مطابق وکړي. په سیاسي دنیا کې منیر د کومې پارټۍ سره مینه لري او د کومې پارټۍ سپورټ کوي؟ سیاسي خو بس دغه یوه پارټۍ مې ده یاره، سرې جنډې، او نورو پارټو ته مې احترام لرم، خو خامخا چې یو څه مطلب څه نه څه ډله به دي که نه، نو زما بس دغه د سرې جنډې پارټي ده.
دا وخت اورکزی نیوز په سکرین باندې تاسو زموږ چې کوم قدرمن لیدونکي را تاسو ګوري نو لیدونکو ته څه پیغام ورکړئ؟ لیدونکو ته خو یاره بس دغه د مینې پیغام ورکوم، د امن پیغام ورکوم. وایم چې کم امن چې زمونږ د لاسه خپلو د لاسه خراب دی، په کار ده چې اول دغه زمونږ نه چې کم امن مطلب امن ته نقصان دی دغه مونږ په خپلو کې ټیک کو، بیا که څه حصه باقي پاتې کېږي د بل چا د لاسه نو که هغې ته یو شو زما په خیال چې امن به راشي او مونږ به ژوند وکړو او مونږ به په ژوند پوه شو. آخري پوښتنه زمونږ د اورکزی سیمې څخه کوم مسافران دي مخکې به تاسو په سوشل میډیا باندې هغو لیدو، خو دا وخت نیغ په نیغه د اورکزی خاورونه ته اورکزی نیوز په سکرین باندې دغه رنګ د ډي ټي ایم نیوز په سکرین باندې حاضر یې. زمونږ چې کوم مسافران دي هغو دپاره څه داسې شعر یا څه داسې ته پریزونه لرئ؟ یاره مسافر خو دې راتم ټول ژوندي او دغه 3 شعرونه به ورته ډالۍ کړمه چې په شونډو کې دې سمړاوې خندا کلي له راوړه، په سترګو کې دې تته شان رڼا کلي له راوړه، ځواني دې د عربو په تودو شګو کې پرېښوه، پیري دې د ناشنا خلکو ناشنا کلي له راوړه، درخم دې په روپو باندې بدل که زور یې کم شو، ژوندی اوسې په غاښو کې دې سا کلي له راوړه. زبردست. قدرمنو دا و منیر بونیری چې زموږ سره نن په پروګرام کې ګډون وکړ او امید دی چې دغه پروګرام به ستاسو خوښ شوي. ته نن خپلونه تر همدې وخته پورې وه، تر بل پورې درنه غواړو اجازت د لوی خدای په امان.